کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. پرون هم راغلي، پرون هم دلته کې ویډیو کړې وه. جمال شاه چونکې زموږ کلاس پیلو دی، نو هغوی سره هم خبرې کړې وه. خو شیر باچا چې کوم دی د هغوی مشر ورور دی، د دې سیمې ناظم دی. واده وشو، واده 4 ورځې روان دی او په 4 ورځو کې چې کوم دی کومه حلقه یې وه او بیا یاران دوستان رشته دارانه نو هغه یې خمکه ورکړله. خیران کن شانتې واده داسې دی چې نه پنډ ختمیږي، نه میخي ختمیږي، نه ګډان ختمیږي، نه روجي ختمیږي. سیستم روان دی لکه څنګه چل دی. چل دا دی چې چاله ورځمه دروازه ورته وامه اوټ ترې غواړمه نو تمه خو به رانه کوي چې یاره موږ سره چې کوم دی نو دا دي د زیم قصابان هم راغلل او دا خو خوشحاله دي پکې. دوی هم پکې میخي د سرونه دي او کټکۍ یې دي او بس یو لوی سیستم روان دی. نو ګرانو کتونکو موږ خلکه چې کوم دی دا غټ خلکه ودونه کوي نو مړي موږ پسې روړي او چې ودونه یې وي که نه نو زه بار بار دا خبره کوم شادي خال به دومره لرې نیولي چلته کې موږ ډوډۍ لزونو په 4-5 هزار راته هغه ډوډۍ پروزي په 4-5 زره، ځکه چې ګاډي کې نن پټرول هم ګران دي، تیل هم پکې اچي نو تاوی را تاوی به شادي خال کې ورته بیا 4-5 غنټې انتظار کې دلته کې ورځه. شادي خال دی د کلي شادي خال دی چې ودې کتو نو دومره ښکلی هر څه جوړ شوي دي چې شادي خال نه کمي نشته. غټ وړوکي غریب خان هر سړي ته یو شانتې ورتګ دی. او دا واده ما یو په دغه کې لیدلو مهدي جان واده و د رزړو کې چې هلته به 1000 پینډه کېنسته. پرون 10,000 نه زیاتو خلکو دلته کې روټۍ خوړلې ده او دا ماته ملګرو وي. خو شیربچه ډېره ګرانه ده والله ته اسانه ده او خرچې هم کېږي. ناظمۍ کې خو دا ده چې سره د مچۍ ډېره مهرباني الف خان فنډ هم نشته چې داسې کرپشن دې کړي په هغه کې د واده وکړو. ډېره مهرباني الف خان ور دا خوشحاله خو په دې ما چې پروس کالي په پرورۍ کې دا نیټه مه ایښې وه. هغه په نومبر کې زه بیمار شوم نو 3 میاشتې خو تاسو ته پته وه، تاسو هم راغلي وې، زه په هسپتال کې وم. بس دغه به نه و شوی نصیبه. بس اوس په دې خوشحاله یم چې دا زما کشر ورور دی جمال شاه په نادرا کې د هغه واده دی او کال پسې نصیبه وشوله او زمونږ بس غریبانان د کور ګاونډ دغه دی نو په دې وجه باندې ما ویلې خدای دې خلکو سره ښه وکړي چې چاله دومره څوک راشي نو په دې وجه باندې مو دغه کړی دی. زمونږ د ګاونډ کار دی دغه موږ ویل چې هر که سپوره یو که توره خو ځه موږ سره به یې دلته وخوري. موږ څه دغه دوی له نه دی کړی خو دغه هم د کوشش هم دا کړی دی چې یاره په خولې باندې موږ هر کلي کې ووایو کارډونه مو هم کم دغه کړي چې یاره موږ له څوک پاتې نه شي. نو خدای دې د خلکو سره ښه وي. نو بس په دې زه په خپله بیمار وم خو د یارانو دوستانو ته مې ویلي چې تا لکه دغه کلي ته لاړ شه، دې کلي ته لاړ شه، دله کارډ ورکړه، دله کارډ ورکړه، خو چې څوک درنه پاتې نه شي او ټول راشي. خدای دې د خلکو سره ښه وکړي چې موږ سره په دې واده کې شرکت وکړو او موږ له راغلو. بالکل جی بالکل بالکل. نو زه د دې خلکو ډېر مشکور یم. خلک انشاءالله که خیر خدای دې خلکو سره ښه وکړي چې څنګه بیمار وم او هسپتال ته په لکونو خلک راغلي وو بیا راله دلته راغلي او مقه شان راځي دلته که خیر او خدای به چې څه نصیبې هغه به ورته رسي. سیستم روان دی. ډېره مهرباني. پرون هم ویلو چې الله پاک دې تاسو له صحت ورکړي. ګرانو کتونکو دلته به د خانمیر کلي خبره کوو. د خانمیر کلي دا ټول کلی چې کوم دی خدمت ته ولاړ دی. مشران کشران نوکر پیشه هر سړی چې په خپل ځای چې کوم دی یو سیستم روان دی. خو د سلیمان ذکر پکې کومه چې په ځان باندې شپه ورځ یې واکړې ده او ډېر د بادب لګیا دي. دغه شانتې پولیس والا زموږ وروڼه چې په دې خانمیر کلي کې جاب کوي حاجي صاحب دا د شاته دی او حبیب حاجي صاحب هماغه دی راغلي ګوره دوا ته ناست دی. نو دا ټول مشران چې کوم دی دا راغلي. خو شیربچه چې کوم دی نو هم ته چېرته چا غم نه دی پاتې شوی. خاده کې خو نه خو غم چې کوم دی نو دا ته چېرته چا نه دی پاتې شوی. او دا تو چې خانمیر کلي رواج دی که نه دا یا شیربچه نه مجبور دی؟ رواج هم دی بلکې شیربچه نه شپه کتلې نه ورځ کتلې څوک راغلی د شپې هم ورسره روان شوی د ورځې هم ورسره روان شوی دی. نو دا د خدمات دی خدمات او د خپلو خدماتو په وجه د علاقه او د ټول کلی د عزت هم کوي او هر قسم تعاون ته د ولاړ دی. څنګه دی شیربچه د ورور واده دی؟ د شیربچه د ورور واده دی د خوشحالۍ ورځې دي. خدای دې پار چا باندې راولي شیرپو صاحب او دا د الله کرم دی. اسمان هم شین دی او زمونږ د علاقې خپل یو رواج او یو طریقه کار دی او کلیوال واده دی او دا د پښتنو یو رواج دی او دغه دی او خدای پاک دې هر وخت خوشحالیانې راولي او د غمونو نه دی خدای پاک دا ټول ملک وساتي. د فلسطین دی مسلمانانو دی الله امداد وکړي. الله دې هر طرف په خیر پېښ کړي. هر چا ته خدای په خیر هر چا بچو واده دی خدای په خیر وکړي. الله لوی بادشاه. ښه ګرانو کتونکو په دې مې ځکه خبرې کولې چې کلیوال واده د کلي خلک راغلي
خدمت ته هم ولاړ، مېلمه ته هم ولاړ او کم ویټران یې ښه ډېر راغوښتي دي، خو هغه ویټران چې کوم دی هغوی نه پوره کېږي نه، نو د کلي خلک ورسره دا خدمت کوي. چونکې موږ پرون وریجې خوړلې دي، نن هم پکې داسې نصیبه په دې نشته دی چې یو بل ځای کې ډېر ښه هم واده دی. نو هغه موږ ته چې وریجې کېښودې نو اکثر سړې شوې وي، دونه مجمع ډکېږي چې موږ ته پکې هغه سړه غوری را مخې ته راغلی وه که نه. نو داسې خبره هم پکې شته دی، دا نه چې موږ پکې ښې وریجې خوړلې دي. خو دا ده چې په دې خلکو باندې هر څه وخوري نو ګیله به کوي، لکه زما چې زه نن د ناظم صاحب نه ګیله هم کوم. نو ډېره زیاته مننه او خوشحالي دغې درله دعاګوي درله. خو شیرپو خان را روان دي ګرانو کتونکو، نو زم نه هغه ته ایسار یم، نو هغې نه پس به انشاءالله چې کوم دی نو بیا ځو هغه سره هم خبرې کوو. مننه، الله پاک دې په دوی دا خوشحالۍ بار راوړي.